زیات زموږ سوچ شاته دی. چې یو ام پی ای راغی دا د دې پارټۍ ام پی ای دی، که ایم این ای راغی نو د دې پارټۍ ایم این ای دی، که وزیر اعلی راغی نو د دې پارټۍ وزیر اعلی دی. دا خبره د ډګر کالج د پرنسپل د ډي نوټیفای کولو هغه ایشو روانه وه، نو نن سهار یو میډیا پرسن ماته کال وکړو او هغه ماته ویل چې بلکې آن ایئر زما نه د دې خبرې تپوس هم وکړو، هغه له ما آن ایئر د هغې جواب هم ورکړو. ماته ویل چې د کوم سیټینګ ګورنمنټ چې د کومې پارټۍ دی پاکستان تحریک انصاف اکثر ملګري دا خبره کوي چې د دوی دا تنظیم چې دی اسلامي جمعیت طلبه یا جماعت اسلامي پارټي چې دا یا دوی چې دي نو دوی هسې بس وایي چې دا صوبایي حکومت مونږ بلیم کړی په څه وجه باندې، او هسې دوی دا غواړي چې بس دا صوبایي حکومت مونږ په څه خبره راښکلي او په شا باندې نور داسې ډېرې څه خبرې نشته. ګوره بنیادي خبره زه تاسو ته دا وکړم په دې په حواله باندې چې مونږه په دې دغه کې ډېر زیات زموږ سوچ شاته دی. مونږ وایو که نه چې یو ام پی ای راغی نو دا د دې پارټۍ ام پی ای دی، که ایم این ای راغی نو د دې پارټۍ ایم این ای دی، که وزیر اعلی راغی نو د دې پارټۍ وزیر اعلی دی. دا خبره ډېره زیاته غلطه ده. کینډیډیټ د پارټۍ بیا که ام پی ای شي، ایم این ای شي یا وزیر اعلی شي نو هغه بیا د عوام وي. نو که مونږ ته څه مسله ده په تعلیمي سیکټر کې مونږ ته مسله ده یا عوامي ایشو مونږ اډریس کوو نو هغه مونږه د دې دپاره نه اډریس کوو چې دا مونږ د هغه مخالف حکومتونه راښکو یا داسې څه وکړو، خو مونږ به دا خپله خبره چا ته ږدو؟ دا زمونږ هم نمایندګان دي، دا د یو مخصوص طبقې نمایندګان نه دي، دا د دې پوره ریجن د دې پوره ایریا نمایندګان دي. په دې خبره باندې ځان کلیر کول غواړي. بل دا خبره چې زمونږ پورې خبره رااله د اسلامي جمعیت طلبه د تنظیم پورې خبره رااله، نو اسلامي جمعیت طلبه د مرکزي سطحې نه وګورئ، د پوره پاکستان د تنظیم نه والی تر کلي او د حلقې د تنظیمو پورې وګورئ، په جنون ایشوز باندې خبره کوي، د طالب علم په مسله باندې خبره کوي. نو د طالب علم مسله خو به مونږ اډریس کوو، دا خو مونږ په هر ایبان په هر ډګر باندې اډریس کوو. نو اوس چا ته به اډریس کوو؟ هم دې نمایندګانو ته به اډریس کوو او د دوی نه به مطالبې کوو چې زمونږ په دې تعلیمي سیکټر کې تبدیلي راولئ او څه بهتري پکې راولئ. نو دا سوچ او دا خبرې کو هر څوک کوي نو دا ډېرې زیاتې غلطې خبرې دي. دا کم خلک چې دی ایوانونو ته تللی نو دا په منډیټ باندې تللی، مونږ د خلکو د منډیټ قدر کوو، مونږ د خلکو د ووټ قدر کوو، خو اوس چې دی زمونږه مشترکه مسایل چې کوم دي مونږ خو به ذاتي مسله نه یې څېړلي، مونږ خو اجتماعي مسلې څېړو که نه، نو هغه به اډریس کوي او د دې لپاره مونږ اواز چوتو او مونږ به خامخا د دغې نمایندګانو نه مطالبه کوو. نو دا سوچ لږ غونې بدلول غواړي.